ګوره طالبانو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم کی خبره مخکې شوی وه مذهبونه باندې شوي تفصیل شوی ټول حروف چې راغلي څومره راغلي 14 بلا تکرار کنه تکرار نه غیر یو کم ډېر صورتونه پیدا کړي بس زموږ مذهب پکې څه الله اعلم بمراده بذلك ورسوله صلی الله علیه و آله وسلم الله جل جلاله لا اله الا هو الا هو مدغه الله الحي همیشه لپاره حي ده دا حي طالبانو خدای صفت دیګا ذاتی صفت ده قطعی صفت ده خدا خلق کا مناظره هغه تقسیم نه مانی دي ځان د حي وي کنه وای ژوندې ده خدای راغله مناظره ده کنه ته ژوندې کمړې وي پر بشمار آیتونه راغلي وي مړې کې ژوندې حیات ته صفت ذاتی ده قطعی ده که ذاتی صفت به خو مشرک شوګان او قطعی ورته وای بیا دا خره دې چې کوم دې خرونه ترجمه کړې دي چې کوم دې خړې وګوراند کبان چې کوم نه پته دا هغه چې کوم تقلید مختی کې پاخشي د جهل مرکب ته رسیدلې دي جهل مرکب ته رسیدي ان کس کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت در جهل مرکب در ظاهر د کفر او ارتداد ته چې زندقت ته ورسیږي خو سمېږي نو ځکه دې بدبختانو سره ترجمه کړي بطنی بابونه ته جوړ کړي بطنی اصول جوړ کړي بطنی قواعد کوم اصول فنون دی هغه تفکری قرآن باندې پیګنه دې په دې فتوی لګي جاهل او خپل په خپل پاتو کافر کی بے غیرت بے شرم شیخ صاحب او شیخ القرآن سے فخر په دې باندې کې لکه په کوپر باندې فخر کې بیمان مالټه خرسي غن کوسو سم روان د سات مالټه د سات دین سات مالټه چې کنه سات مالټه خیر ګره دوی ورکه دا د خال او دربات مالټه دي نو ته ساده سره تاسو کتلې دي کوټ کې مالټه نشته کنه دا چې کنه په ډبه کې مالټه شته ودا سات مالټه دی راکړه نه خیر ګرانه در باندې خرسي کور کې وځي په فخر ته په 40 روپے میں درجن مالټه راوړي د سات مالټه د دیر مالټه ده نو موږ کته د سات دیر مالټه کتلې نو کوم کسانو چې سواد نه ماټه مړې خوړلې یا د دې چې دغه استعمال کړي هغه ته پته نه کیږي چې دا دروغ دي کله بازار دور شدا د روزه شاکو دی وایي خګرای روانه خرڅې لیکلي دی آی آر به لیکلي او چې څوک د دې د دې چې استعمال کوي ته پته نه چې دا دروغ دي نو دې بدبختانو صحیح ترجمه کړي نه دي صحیح اصول نه خبر نه دي صحیح کړي نه خبر نه دي بس ټول عمر کې نه پتا کوپر کې متره دي بس فخر باغې باندې کوي سواد مالټا د دیر مالټا دل چا کوجه سواد او دغه چې کوم دی دلته کې دغه نصار راوالي وي تازه نصار د ګنداو هغه سار وخت نصار د ګنداو د کوم نه راوړ خو درو دي کنه چا چې ګندا نصار د کلی چې د پته لګي دلته کې الله چې وای دا نصار خو ته تازه نصار د باړې نصار وای تازه ته راکته باړې نه په دې څنګه نصار کم نه راوړ ټول دوکې دي کله کوم ځای کوم شی مشهور بس خلکو له دوکور کې راځي خلک په دوکې کې څنګه سره شیخ دې کتل نه ده کوم دې بس وختانو صحیح څه کتل نه دي بس بدا حمارانو بس ورخوشي باطنی اصول او باطنی بابونه او باطنی خلاصې جوړ کړي په قرآن کې ټول په خدای او رسول باندې درو کوي او وجوه فاسده استعمال طالبان هو بس کچا ذهن والے گمراه شي کټګوري القیوم کې موږ څه خبره قیم قیام دې کوم د یو شان د الفاظ مبالغه سره دی په خدای باب باندې چې اطلاق کوئی ځان لا مراد او ذاتی صفت په مخلوق باندې اطلاق کوئی ځان صفت نزل عليك الكتاب نازل کړه الله جل جلاله بتاونه کتاب بالحق فحق مصدقا تصدیق کوونکې لما بین یديه هغه چې د هغه لپاره چې مخکې تر شي دغه تصدیق تورات زبور انجیل صحیفه دغه تصدیق کوي وانزل التوراۃ نازل کړه الله جل جلاله تورات موسی علیه السلام باندې ول انجیل په عیسی علیه السلام باندې من قبل مخکې دغه هدن هدایت او هر واحد ته دینا للناس خلقته وانزل الفرقان نازل کړه الله جل جلاله فرقان فرق راوستون کړه حق او حق کفر او اسلام ان الذين بشغا کسان کا پرو چې انکار کړل دي ایت الله د الله جل جلاله ایت انکار کړل اهل کتاب دي لهم عذاب شدید دي لپاره عذاب شدید طالبانو کڅو د وسیلې نه مطلق انکار کوي نو آیتونو انکار دی کنه حدیثونو انکار دی کنه هغه لپاره به کوم عذاب شدید دی کنه هغه څوک په شک کوي ایمان ختم والله عزیز ذو انتقام الله جل جلاله غالب دی ذو انتقام غسل والا نو ولې انتقام ناخلی ويمدهم في طغيانهم مفید کتاب سے ویلي ليس من عادة الكرام سورة الانتقام ان الله بشک الله جل جلاله لا يخفى پټي عليه بدوان شيء شيء في الارض بدنګ کې ولا في السماء نو پاسمان کې څه شي پټي نه نو خدای په نه څه غیب نشته کنه خدای نه څه غیب شته
نو څنګه خدای په فرمایي چې عالم الغیب او شهادت، عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احد. نو طالبان دې ته څه کې غیب اضافي سودا غیب اضافي یعنی په نسبت د بندگانو سره ته بندگانو چې څه غیب هغه باندې پوهه او شهادت مشاهده سمجھ بندگانو کم په مشاهده کې د پیغام پوهه بندگانو چې څه غیب دي هغه باندې پوهه دې کې غیب اضافي. مفتی کافر صاحب کا نو مفتی کافر صاحب دینه د استدلال کوي بمن باندې فتوا د کفر شد لګی دا باریلان مشرکان دي ځکه نه بده بار علم غیب باندې فتوا څنګه دا دلیل لري چې کوي عالم الغیب دا د خدای صفات عالم الغیب دا چا صفات نو د خدای صفات چې مخلوق لور کې ښکارا خبر چې کفر د شرک بس فتوا لګی خدای کې یې عالم الغیب چا صفات خدای صفات چې مخلوق لور کې نو څه حکم دی شرک دغه لګي لہذا باریلان مشرکان دي خدای کې یې نمو دې ته هم غټ مشرکین کم مشرکین المشرکین تم دلیل زوم ته دلیل تعالی مجه کم دي دا هر دې کم دي علم د مشاهده ځان لپاره ثابت دی کنه ثابت دی مګر ته چنک پرو دي کنه ته چنک څه کنيشته علم لري کنه علم د مشاهده دی کنه په مشاهدات باندې علم ځان ثابت دی کنه حواس 500 څخه کم ادراک کی دا ځان منی کنه په خرایت ته پورا اوس پته ولګي پتام پتوارا دی خو پته مینو نه بعد کتاب کوي کوم وتکفرون بعد لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى کې پټای دي عالم الغیب ولک مخ ورش والشهاده عالم الغیب چا صفات شو خلاص والشهاده چا صفات شو انت غزان د بعض مشاهده علم ثابته کافر نشي الکافر مفتی کافر نشو کافر شو دا هغه کې کافر شو کنه نو هو شهاده بیا د نه معصومات پر حکم یو نه کافر قدم بقدم باندې کافر دي ځکه ده قل لا يعلم من في السماوات ولا الغيب الا الله پیغمبر بغیب نه دی ولی بغیب نه دی ٹھیک شو ولی نه دی چې نه نبی نه دی پسو کو ثابت دی کافر دی ځکه نه دغه دې دلی پیوي وتم جاهل دی استو سلام جاهل استو مشایخ هوګه کابه ټول جاهلان دي دا واده ځکه نه دلی دی نو والله يعلم وانتم شیخ دا مخکې ته نه شو دوه دې په دې په سفر کې دوه دې تر بیا موږ په دې روان ده والله يعلم وانتم فلا تضربوا لله الامثال صلی الله علیه وسلم روان لكم فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون تم جاهل چې ته پیغمبر ته جاهل وې ته پیغمبر جاهل ثابت په دې کریمه باندې کافر شوې زستا مشایخ ټول جاهلان ثابتون په قران باندې اسلام مشران ټول شیخ القران ټول جاهلان دي دلیل دغه والله يعلم وانتم کنه منی کافر کې کله سره ده الګ خبر دا جاهل مشران جاهلین جاهل پس سوزیه اقتدا خلک بچا بچي کوي دا خو جاهل چې په قران باندې جاهل مشران جاهل ثابت کو د جاهل د مشران جاهلان په څه مگر دی وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كذا في سورة البرقان شيخ خیال دې کمن لګ وخت ولګو بغیرتو پریدو چې کم دې رایخ بشو د غفلت د خوب نه او صحیح وخت یو وخت راولي کله راغله کله نه راغله کله چې ختم بس منډه کله چې یو خو منډه کله بل خو ځکه یو صحیح ډیوټي ورکول دي محبت اخلاص را خدمت د خدای د دین خدمت مقصد دی خدای تاسو امداد کوي ان انصر الله نیکانو خلکو صح ولګو چې کنه بس هغه ګن بلار شي چې کنه صفای برش لیکل مجلس تاثیر دی دا شکوک او هم چې کنه تقلید مختی به ختم شي جاهل مرکب ختم شي خو په محبت ادب باندې او کته کنه حرام دوک د پاره کنه نبی له سمجھس کې منافقان نه شو کنه سملو شو ورته ځکه چې ادب پکې نو راتلوم بیٹه ما بی اجازه به کنه ستلوم بی اجازه د تقلید به کوم دی قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذ الصفات مؤمنان صحابه صفات وإذا كانوا معه على أمر جامع لقدر تدريشو لم يذهبوا نزيل باش حتى يستأذن هذا چا صفت ده صحابه ادم ده کنه عبادت برابر الله دې کوم نه چې بار بو دې کوم نه به مسخره کوي ايكم زادته هذه ایمان او شاید را تاسو کې څه زیات دراوس اسه زاغره به کوي نری مجلس خو د مجلس آداب پکې نو دې کې څو محبت نو عقیدت نو بغض نو حسب اعتراض نو جهنم تواصل شو تواصل نشو کنا په ادب محبت باندې کتا د خدای په هدایت نه به کوم نه جاده ما باندې کنه خدای للمتقین د بچو د صفا په شي کنه په محبت باندې کنه یو دا چې ځل برخه خواروي دغه شیرا چې هغه بیا د دیو کې بیا کوم دا ورسي اخو دا غیر عوارض موجود ورته لكل مجلس تاثیر
خدای باندې موږ ادب والا جوړ کړي بے ادبۍ ماده دې خدای زموږ نه ختم کړي کله ګورې طالبانو چې راځي چې نو زه به د اخر نه پاسو ضرورت نشي په دې خر له موضوع جواب ورکو بس کافر کوي په خپل فتوا باندې بس هو الذي الله جل جلاله وغزاد يصوركم جساسو صورتنا جوړي فل ارحام برحام د میاندو کې کیف یشاء څنګه چې دا وې اراده وشي لا اله الا الله عبادت الا هو دغه الله دې الله دې شغاله بده الحکیم حکمت والده نشته مشکل کو شاهد روا دا په خدای دروغ دې کوم دې وای دا حقيقي معنی ده که مجازي معنی ده که حقيقي معنی ده خو اله معنی مشکل کو شاهد لغت کتابونو کې نشته و دې کې معنا مجازي چې کومه ثابت نشته خدای په نامه کې مشکل وشي چې تاسو نشته نو خدای ان او ته متام کنه العمل بالحقيقه لسقط نو کلمه طیبه کې دا ترجمه روا شو کنه روا شو خدای په اسماء الحسنا کې دا نشته خو که خامخا کې نه به کافر وي خامخا دا کې کنه کلمه طیبه دا توحید چې نشته مشکل کو شو بل چاته مشکل کو شو ویل مشکل دی کنه د کافر اراده بو د بازار ته چې جرګان یې خوري دی کنه او قبض شي د جرګه ډاټه تاسو وي قبض کوشا ګورې راګه کنه نو کافر نشو ځکه چې مشکل کو شای ګورې وګڼاله ګورې ګورې ته مشکل قبل مشکل ده مشکل ده حل کوي مشکل کو شاف شي کوم کافر شو قدم په قدم یې بل وختن کافران دي کته ګورې طالبان دا ترجمه ده تحریف ده هو الذي الله جل جلاله غزا انزل عليك الكتاب چې نازل کړي پتا باندې کتاب منه بعض دا غنا آیات محکمات دا آیاتونه محکم دي چې نسخ کې ناراضي هن الكتاب دا اصل کتاب دا نسخ کې ناراضي احکام په لحاظ سره او خرو او بعض نور دې په مقابل کې متشابهات چې متشابهات دي او دا علم جګم دې الله جل جلاله سره او دا د حبيب سره بس ګوتې ور بګه په کار نه دي فاما الذين فساقسان في قلوبهم زيغون چې دغه بدنو کې کوګواله د حقنا وبيان دي فيتبعون الذي اتباع ما تشابه هغه چې متشابه منه د قرآن نه صد پر د متشابهات بسې وي خدای پاک بارش باندې نه څه پیدا ځان لیکلي دي نو صد پر ابتغاء الفتنه د پاره طلب کول د فتنه خلکو کې فتنه شي وابتغاء تعويل او د پاره طلب کول د تعويل داغه نو واګي خر د په تعويل باندې څه تفصیل وما يعلم تاويله الا الله نبي په تعويل لري باندې مگر صرف الله جل جلاله دته ویل کې طالبانو حصر اضافي دا حصر په نسبت د معادات حضور الاسلام نه حضور اسلام کې خلاف نشته دا حصر په نسبت د امت سره ده لکه زمونږ د شافعي اختلاف پدې کې شته اختلاف پس کې دراسه علماء وګړي نو حصر اضافي شو زه په دې قرآن شریف کې حصر اضافي راغلی والراسخون في العلم دا وقف شو طالبانو زموږ مذهب باندې وقف دغه کوم ده وقف لازم ده والراسخون في العلم دا مبتدا شي یقولون الى برمقولش راسخ علماء سعودي چې جامع د شریعت او د طریقت مظهری په وګوري جامع د شریعت او طریقت علماء ربانیین دي لیسو یقولون دی وی آمنا من یقین کړی دی په باندې کله من عند ربنا دا ټول چې کوم محکمات دي کوم متشابهات زموږ د رب طرف نه دي په محکمات باندې با عقیده عمل ساتو او په متشابهات باندې بس صرف عقیده ساتو چې دا الله جل جلاله د رب طرف نه دي دا چې مراد ده بس الله اعلم بمراد ذلك او آمنا وسلمنا وصدقنا بس مخکې ګوتې وبکنه کو فما يذكروا ان شرط قبلې دې خبرنا الا اولو الالباب مگر رسول شغا اولو الالباب دي راسخ علماء اولو الالباب چې سرورمه کې وراشي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا رب زمك لا تزغ قلوبنا زمك زونه خدای پاک مکه کې اجتماعي دعا د اجتماعي دعا کې خیر او برکت وي قبلېږي خدای پاک ته مکه کې زمك زونه بعد هدایتنا پس راغنه چې تاسو ته هدایت کړي تلکې نه ورکړه صحابه ته صحابه په عمل کړه صحابه ټول جنت ته رسېدلي موږ به اجتماعي دعاګانې کې خدای پاک به قبلېږي وهب لنا راك من لدنك رحمة رحمة إنك أنت الوهاب بشكت خبر شكل والي ربنا إرب ذمك إنك بشكت جامع الناس جمع كونك خلق لرا ليوم لا ريب فيها ورد الله جداغ فراد لك شك نشتا إن الله بشك الله جل جلاله لا يخلف الميعاد مخالفت دخ فلي وعده نكي فاضي شكم وعيد فوعيد هم مخالفت نكي شكم وعده وعيد خلف وعيد خلف كلام کے نشتا تفصيل بكراش ان الذين بشكا كسان كفروا چاره کفر کړه لن تغني عنهم اموالهم هرګي وجکم ده فیرانه شرا سنن شلره کوله دین اموالهم او مالون الذي ولا اولادهم اولاد ده من الله يعني من عذاب الله دخل عذاب نشین ذ کافرام ته دغه کوم چې عذاب راځي نو ته دغه مال کوم ده فائدہ رسې نه دغه اولاد کوم ده د دې لپاره سره یوم یفر المرء
نو دا د کافرانو مبارک دی یو بل د فائدو نشه رسوي مسلمان لپاره مالم پیدا رسوي او اولاد هم پیدا رسوي یو ارتي سبب د سکه سره شفاعت کې نابالغ بچي چې موږ مور او بلا ډول لپاره شفاعت کوي دا د کافرانو خبره اولاد کوم دا کسان مخکې درشوي کردر بلا کېب نصیب شو او الله جل جلاله زمانه تاسو کو چې فيما يختصم الملأ الاعلى ملأ الاعلى پس کې بحث کوي موده چې ماده دې علم نشته نو الله جل جلاله چې کوم دې بلا کېب ما په وګو باندې کې خو نو فوجدت بردها بين صدري مشکل حوالو کې فعلمت ما في السماوات وما في الارض خلل مشکل حوالو کې ګوره چې کوم دې بیرانه تاسو کو الله جل جلاله چې فيما يختصم الملأ الاعلى ملأ الاعلى پرشته پس کې باس کې قلت في الكفاره علم نو خیال نو ولیکن نو ما ته چې په کفاراتو کې چې دا کفارات څه جوړي 14 کې کفاره د ګناهونو لپاره لا سوین الله سن ګناه مخ دی مخ ګناه د سر ګناه په سر خپل وین د کو د بیخونه د ګناهونو چپش روزه د جنته کفاره جوړي الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان کفاره فسونه وديرنا الله جل جلاله بذنوبهم بغناهونه وسرا والله شديد العقاب الله جل جلاله سب عذاب ورکول ولا خدای دې منغو ساتي امين په شوق باندې وایي قل يا جماعه حبيب للذين كفروا كفروا چې انکار کړي سره تعلیماتونه ماحود کسان ستغلبون ذات چتا سو مغلوب کړي شي جنگ بدر کې مغلوب کړي شو جنگ احد کې مغلوب کړي شو وتحشرون تاسو په جمع کولې شي را جهنم ته وبئس المهاد ربت اړخ لګولې جهنم خدای ته منغو ساتي قد كان لكم بدرسو تاسو لپاره آیاتنا دلیل د حقانیت د مؤمنانو چې فئتین التقطا په دوړلو کې چاغه یو بل سره ملاوي جنگ یو خود په دیم کال باندې د هجرت په دیم کال باندې دا جنگ بدر شهر د جنگ بدر کې سره فئتون قاتل فی سبیل الله یو ډله چې جنگ کاو د الله جل جلاله په لار کې 313 فسره ودولې کې بندي صحابه 313 فئتون باندې ولې کې 313 کسان و اخرى او بلدل کافرتون کافرہ و 1000 کافران و اخرى کافرتون مانے ولی کہ 1000 کافران قصد جنگ بدر یارونهم طالبان یہ شیخ اسنے جو اٹھا ترجمہ چلتا ہونا کہ تمام بدروغ دیا ہوا ہے یارونهم طالبان یارون فعل فاعل شگنا و فاعل شگنا هم مفعول اول شگنا شیشو هم مفعول اول شگنا نو مثلهم ذکم دے رہے مفعول ثانی یارون طالبان جنا وہ ضمیر چاہتا راجے دے مرفوع متصل کافران راجے دے هم ضمیر چاہتا راجے دے مومنان او مثلهم دا مجرور متصل به چاہتا راجے دے کافران راجے دے اس مطلب چې دې کافرانو دا مسلمانان خپل ډبل قتل مسلمانان کافران ته ډبل ښکارا کېدل سرګو په نظر کې مومن کافرانو څومره مسلمانانو ته په نظر کې څومره راتله 2000 خیال شو زمایرو کې خیر کوي ته الټا ترجمه ونه کوي کافرانو ته مسلمانان ډبل ښکارا کوي یارونا لیدل دي کافرانو هم مؤمنان ته مسلم د خپل ځان دچن رأي العين پریدل ده دسترګس الله جل جلاله یؤید مضبوطوي بنصر په پرمدا سمې شاچاته چرادوي شي ان بذلک بیسک بده کې لعبرتن لاولی الابصار خامخا عبرت ده پاغه خواندانو د سترګو د نظرونو طالبانو دغه راوړل تاسو بظاهر د معارضه او احکاری چې ای باندې تاسو کوی کوم ځکه چې اګه ډول په هیڅ کار نه کوم انفال راوړل انفال آیت نمبر 43 درسله او سلور صالح نمبر پر انفال راوړل سورۃ انفال راوړل نه هم سپاره کې شروع شوه په لسمه کې ختم شوه ده تجربه کوم الله تعالی نه کوي طالبانو چې لیکل هم کې راوړل چې په ترکیب باندې تاسو پوهی کوم راوړل چې ترجمه باندې تاسو پوهی کوم اسمه چې به الټا ترجمه کوي نو د ترجمه کې ورسره قرآن سره معارضه راولي خدای کتاب کې تعارض نشته مستلزم د عجز او جهل او کلاهما محالان
فی حق سبحانه وتعالی. راوړم تاسو اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، هغه وخت نبی له سم خط کتل تفصیل براشي. هغه وخت چې یوریکا لمانو لغه دغه فعل لګنه الله اسم ذات فاعل شو، کما مفعول اول شو، هم مفعول ثانی شو. یوریکهم الله چې خودل تا تا زما حبیبا دا کافران چا د خودل الله جل فی منامک خوب سے قلیل المفعول ثالث مطلب چې نبی سم خوب کو ته په خوب کې خدای په لامو کافرانو د ډېر کم ښکارا کړ. دا لږه څه ولان دی راکته شو څه بل ان هغه وخت یوریکموهم، هغه وحیات کوي یوریکموهم چې الله جل جلاله تاسو ته خدا یوری چې کوم ده فاعل او فاعل مرفوع متصل، کوم مفعول اول شو هم ثانی شو او قلیلا جر روان ده ثالث شو. اذا هو یوریکموهم چې الله جل جلاله تاسو ته خدا مؤمنان ته خطاب کوي. اذل تقد ما وخت تاسو ملاو شي فی اعینکم استاس فسرو کې قلیلا لک سمته چې مؤمنان د کافرانو ولک کار ويقللکم فی اعینهم او الله جل جلاله کم کار کولای تاسو فسرګو د کافرانو کې لیقضی الله امرا کان مفعولا. نو دې نسمعلم چې الله جل جلاله مؤمنان کافرانو ته فسرګو کې کم کار کوي. دیس خبره ده دغه څه وي یقللکم فی اعینهم، الله جل جلاله تاسو کم ښکارا کولای چاته ودې کې دغه څه وي چې د مؤمنان خدای په کافر ته کم ښکارا کړو. خلل او د څه وي یراونهم مثل ډبل ته ښکارا کړو. خلل ټیشن زمو صفا دی کنه ترجمه دا چې پکا ده کنه څه کړه زول ورکول پکار دي چې لسه مې درسه به هر کړه یې دې کوم نه نو درو د خدای په کلام کې چې کوم له وسکار خرابي نه تر ونه خبره مناظره چې د څه ترجمه باندې کې د بلای سره تر ونه خبره معارضه راشي نو وخت لګول پکار دی کنه اراده به کوي کنه تیار ورته جزاکم الله. تو طالبانو تطبیق دې کوم دی اورې دې کوم نه دا چې کوم د سورته انفال کې صد لسمي سفاره کې څنګه ابتدا د جنگ لا شروع نه ده، جنگ شروع شوه نه ده. قرآنی الفاظ په خپل باندې تطبیق کوي. نو د مؤمنانو کافرانو د کم ښکارا کړو کافرانو مؤمنانو د کم ښکارا کړو د لپاره چې اوله مرحله و مخکې جنگ نه شوه کنه په دې حالت چې یو بل باندې ورسره ورشي چې مرګ دې دې کنه سره مطمئن دي کنه وما جعله الله الا بشرى سلورم روان دي چې دا 500 پیسې راغلي وي صدا بار الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم اطمینان حاصل مرګ دې سره دراول چې مرګ دې کوي سره خطا کی. نو ابتدا کې دا مؤمنان کافر ته کم ښکارا کړل او کافرانه مؤمنان ته کم ښکارا چې صدا بار لیقضی الله امرا کان یو بل باندې ضرور چې جنگ وشي کوم ٹھیک شو. بیا چې کله د کې سره لفظ راغی ابتدا وګوره خوب کې خبر او بیان ویل سم ته خوب باندې جنگ نه راځي چې هغه کم نه به چاري کړل دغه تخره جنگ شروع نه ده او هغه کې سره غلې چې کوم ازل تقیتم کله چې تاسو سره ملاو شي جنگ شروع شو چې کله جنگ شروع شو بیا الله جل جلاله دا مؤمنان کافرانو ته په نظر کې ډبل ښکارا کړل صدا پاره چې دا کافران همت کو بیلی او بوزدل شي او فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے کله اندر روان دی کنه سره کې بیا روان دی کنه ليقطع طرفا من الذين كفروا کنه څومره کسان 140 کسان ته کټ کړل او یا بندیان او یا چپا ہو گیا 140 شو کنه 1000 کسان 860 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. خیر دې نو خو دې کوم دې خدای باندې موږ ټول رحم وکړي. قران هم د زرادي سو د کافر سو د شایشي سره برابر کړی د خلاصې سره دې کوم دې او د مفتی سره برابر کړی 40 منټ او دلم 40 منټ مله قران سره زیاته ده کنه ټول څنګه د زرادي سره قران برابر کړي او زرادي مطالعه کوي قران متهم کوي زرادي دې نه وي تاسو قران زوړ راخلي د جمعات نه نو خدای په واسطه ته هدایت وکړي والله لا يهدي القوم الظالمين. اوس قران سره متنبي سره برابر کړي نو تاسو سوچو کې قران د خدای کتاب متنبي د کافر کتاب ده متنبي لپاره مطالعه کې تکرار کې قران کې نه مطالعه شته متنبي ځان اخلي مطالعه کې او قران نه مطالعه کې ځان اخلي او زوړ قران راغله څه وزوره بس به کې نو خدای وتا ته سماده ته کنه یو خیر نه نقص به شکوک او عام او تقلید مختو جهل مرکب په چرو کې باندې لړل دې نه پروت دی پکې خدای باندې موږ قران سره محبت پیدا کړي نه قران ځان لاخلي شروع ولا اخلي تفسیر ولا اخلي ترقی وکړي چې بس یو مقابله پیدا کړي بس خیر او خلاص نه
حل مزید دی کنه ترقی وکړي دې باندې مطالعه وکړه خبرې درو بس کاله د خیر بل والا په خیر خرج کړي روزانه قرآن نه فرض هغه بس نه ته محبت پیدا کړه خوري کو چې خدای پتا ته هدایت لارې کولاوي کنه ولذین جاهدوا فینا خدای په قرآن سره محبت پیدا کړي اته کا په قرآن سره قرآن کې ګړ جلاین کې دوره او بخاری کې دوره بس خسر دنیا او آخرت هستم دیر شي تبلیغ باندې پوه شئ تاسو خپ پوه شئ والله حالت جوړ بیا چل کې قصه یاد ساتي جب تو سره ال خیر اسمه والله يعير بنفسه من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار زينا خيستك لشيء للناس خلقتا هم شهوات محبت شهواتنا من الناس خلق من النساء ذنانا شیخ وي وعده کې کولې شوې رمضان کې غلط قرآن ته کار وای او خلک پرېږدي دی پکې نکاح پکې مکو ریاضت پکار لعلکم تتقون تقوا خدای دې ریاضت وکړه قرآن کې خواریو کې مهنت رمضان کې سم خواریو کې کله څنګه ده بعض دغه شاعر شری کوړه ورمنډي وایي سبته جوړ کې ول باندې نظامن ول قنات رګيري په غلط بګيره کې خاصه کې نه خدای ګر ځان پیژني ولقنا تیر المقنطره لاول لواده کوم راغسته چې کوم واده چې وکړو سره یو خورا چې کوم په بیان دي راغلي الا ماشاء الله چې واده کې به کوم بچی نه زمونږ کوم راغسته زه د خدای ور کې به نو څور بچو د مستقبل غم بغا د پیسې ولا ګټم چې ټلویزیون کوم چې خدمت کوم پیسې بچو ولا ګټم غواړم نو القنات المقنطره هغه ډېرې چې کوم رسول الله چې چمکړې شي مینه الذهب والفضه سره زر رسول جنا وخت دا ولون وس نوټونه دي اوراق احمر دي ګان اوراق احمر اوراق احمر دي نو نوټونه دي چې کوم سره نوټونه دي ولې په زمون مینه قرآن او دین څخه फायदा کی پیسې مو چې زامن دې نه خدام نه بچی مال دولت دې دیو یار اوس خو اس پکار دی او کې اس کوم لنګروزرو یا اس پکار دی او اس به جګم الاسکن المصومه چرګي دغه مزار خیسته فون کوي دې زمانه کې د ګاډي غم راوسته بیا جګم د دامو شي به جګم یار په یو کار خراب ده چې مې خواخلو مې خواغنه چې به خوري چیرې غم کوي چیرې ځان لوالي ګډاوالي چیرې واسه مې واسه بیا خو سفري کنه یار ته یو پټه واخه وداخلو والحرث وفصل نو سم باندې لاندې کې ګیر شیخه دا جګم ده الهاکم التکاثر حتا زرتم چپا ہو گیا تصرف دنیا چل شو کنه 19 کې پاتې شو نو معلومه کېدا چې فانی ده یو شاعر فرمایي نورتع الدنيا بتمزيق ديننا نورتع الدنيا من ټوکړې لګو دنیا ته بتمزيق ديننا چې تمزيق څه ته ویل کې ټوکړې کول دین ټوکړې کول د دین ټیم راغلو دنیا ته لدیانه لګو فلا دیننا يبقى زمو دین خو نه باقي پاتې ځکه چې ټوکړې دنیا ته ورکو دنیا د ټیم ورکو ځکه چې د دنیا کا نو د دین د ټیم نه ټیم راو بس فلا دیننا يبقى دین خو نه پاتې ځکه چې ټوکړې ولا ما نورتع او نه هغه چې موږ ټوکړې ورکو دنیا ته ټوکړې ورکو ټیم ورکو کنه پاتې کی او کله مناله فان ده خدای په دې زمونږه د ټولو مقصد عظما او چت مقصد قرآن حدیث او د دین خدمت وګرځوي ان تنصر الله ينصركم ومن يتوکل على الله فهو حسبه مدا دنیا لاندې دي کله یو شي کې کله بل شي همت نه بیل لکه چې دنیا سې جن په سې جن کې څه کوي سم نه ګا کور د پاره تیارې پکاره کوم ځای د پاره خدای پیدا کړی جنت د پاره خدای په زمونږ نصیب کې هغه د پاره تیارې پیدا مسافر دې چې کله یو شي کې همت نه بیل خپل همت جاری ساتو کور د پاره تیارې کا خدای په دې مونږه رایخ کې د غفلت د خوب الله جل جلاله فرمایي ذالک طالبان ذالک ټول ته به اعتبار کله واحد ده کنه ده دا هر واحد متاع الحیات دنیا دا متاع دا ژوند دنیاوی ده دنیا دې متاع ده بس والله جل جلاله عنده ذل حسن المآب ډېر خزیده رجوع ډېر خزیده ورته دي طالبان یو شي نه بد وختان دشمنان د حضور اسلام دشمنان د اولیاء نه کې علم غیب څه کوي ان الله عنده علم الساعه اخریت سورۃ لقمان وایي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث علوم خمسه روان دي لما ان الله عنده علم الساعه هو د خدای په علم د څه شي ده ساعه ده مده د خدای سره چاله نه ورکي نو طالبان دا وجوه فاصله دي کنه دي خدای په ځای چاله نه ورکي دا وجوه فاصله نه دي نو دته کې به وسوي ان الله عنده حسن المعاد خدای په سره خدای د ورته د جنت ته چاله نه ورکي
په دې کې دروغ دي که رښتیا دي وجوه فاسده دي که نه وجوه صحیحه دي هلکه خرج د خدای صاحب د ساعت دی اهل دی ورکې نه اهل دی خو کار زمونږ د شیخانو نه خراب دی جګم دی حدیث جبریل مشکات کې ولګېدل حدیث جبریل کې لګیا چې کوم من مسئول عن هذه عالم من السائل وإن تا ته پته شته نه ما ته پته شته په جامع خپې کې خولې په کاږه باندې خپې کې خولې دغه شیخ صاحب ټول وړو شیخانو چې شرح د مشکات لیکلي هغه چې ما ته پته نشته تا ته پته نشته او رسول بیا وړي به ورواچه چې کوم فی خمس لا يعلمهن الا الله چې دوره کوي نه تاسو کوي نو دغه خو ما چې کوم نه دوره نه مخې دی پوي کړو چې خیر صاحب دې نه قانون دغه جامع ذکر کړي کافي ذکر کړي قانون دغه شیخان بغړ وړو سره دي پويږي مل مسئولن ها بیا من سلطه ته ان شاء الله غفل لګو شیخ صاحب لیکلي شیخ عبد الحق محدث دهلوی رحمت الله علیه لیکلي وي دغه دواړه چې کوم دی نه به دواړه لپاره علم نشته دا مساوات په نه کې علم کې نه نبی له څنګه پته شته نو نبی له څنګه په مولا علی قاری صاحب رحم الله دا خبره کړې چې دلته کې دواړه په عدم علم کې برابر دي په دې الفاظ د حدیث باندې دواړه وخت کې خو دي مل مسئولن ها بعالم سند مسئولن ها بعالم زمانه زیاده علم نو دلته نه به علم راځي کنه به زیادت علم راځي تاسو کاته ویلې نه ویلې جامع ولا بجامع ویلې دمه کې جنه مبني ده به د تسمه توحید پاس بیا وګورئ چې ما رايت رجلا احسن في عين الكهل من عين زيدين چې کوم ترکیب راغلی اخري باس د جنه کوهل مسله ترکیب عمران ده دلته کې چې کوم کافي والا وایي چې دا اوس عمل کوي چې کوم په دې صورت کې په اسم ظاهر کې عمل کوي ځکه چې انه بمعنى حسنه کافي متن ده لانه په دې کې جنه په معنا حسنه څنګه شو ما رايت رجل احسن څه شی اسم تفضیل له نه ته براله نه پر شي شو شولا زیادت نه او شولا نو نفس حسن فاتش په دې کې چې په معنا حسنه باندې حسنه او فعل ظاهر کې څنګه جوړ کې عمل کوي دا په معنا حسنه باندې ولې شو نفس حسن پاتې شو کنه نه به سره نه زیادت رااله نه چې اوسره چې لکه به هم بدرنګ لري دا بلم بدرنګ لري دروغ دي کنه دی اوس دا بيخي حسن دې نه کوي چې کوم نه جهالت نه ده په دې ترکیب کې نه به څه شي زیادت نفس حسن بده پاتې کی مل مسئول عنها بعالم نه به څه شي رااله زیادت رااله کله یو ته بیدار شي خو به خیر په مشکات کې خواچي او شرح بغوري شرح وغدا لیکلي چې دوړه برابر دي په ادم علم کې دوړه نه پېد حدیث باندې ختی خودل دي کنه دي جامي باندې ختی کې خودل شي پټور شروع کاته باندې نه باندې ختی کې خودل شي قانون یې سو د کړه جامي چې کله په کلام مقید باندې نه داخلي شي نه د قید کوي مطلق په خپل ځای پاتې کی بلې یو حسن یو زیادت یو حسن دی یو حسن مطلق شو یو زیادت نه زیادت قید شو کنه نه به نه به زیادت وشله مل مسئولنا حاجه عالم من السائل سم لفظ نه ده مسئولنا حضور سم عالم زیاده عالم دې کوم ده چانه سائل نه مطلب دا چې دا تعالی خدای له درکړه باندې برا کړه علم کې برابر یو خدا خبره د څه شي ده راز آل دې بیانې او نه آل دې نه بیان اوس کې شیخ دې نه چې لکه تاسو سبا مړ کې راز خبره ده چې دا استعداد نشته نو سړي کله سبا ته دې ته راځي دا وخت کې غسل کړي په جنما غبروتي دي دې کې استعداد نشته هر یو نبی الله د خپل ټیم ورکولې سبا دومره دونی په دنیا کې دا استعدادونه کوي ادم علیه السلام ته ویل چې سبا زر کړه عمر هر یو نبی د ټیم خودلې هي کې استعدادونه کته د ټیم خو د سړي خیال موفق قسم زده کما اسړای چې سورب شو بچو خاص سورب شو څومره اله دغه نورم سر به دا الله حکیم براته او شبه څلې ورځې پس مړ کېږي څلې ورځې چې سم وچ کړک شو قسم رایا شو وای اوس ته دوا د توس پیدا کوي چې کوم دی دوا د سٹارټینګ نه بس چربیانه مرګیانه ختم شي علاج یو شو کنه خیال مشه نو هغه کې استعداد است آل کې استعداد است بیان دی کوم نه آل ته نه بیان طالبانو دې کوم دی چې نبی رسول د قیامت علم خوري نه ور کړي دا به خبرانو کې راز دی کوم کنه ور کړه نو بیا دته به ماته پته نه الله ادري به لا عالمو به له بل دا کوم دی صحابه د تعلیم ورکه چې باندې خبره درازي یا بل راز به کوم نه پاس کړ بیا کنه به سم پته نه ولې د بل له سامو چا علامات راته وخایم زه خورا نه خو د لار پته خورا راغی کنه ته چا د علم نه بیا امارات دغه نه نشانه بیان شي بیانول شي اوس فرض کله نه کوتل دی وسنه نه دی دربار شریف به کتل نه دی او ته د دربار شریف ته بس تاسو پته د ماتم پته نه شوی چې غیر اته نه خنوغه نه نشانه خو په دې لار باندې سره ترګستاب دا خورا ته وخایې کنه خل نو ته وته چې لکه ما ته پته نشته زمیم ته سره ته وخایم
هغه تاسو په اخبرني عن اماراتها داخل نشانه را توخه ټول یو تبان له سبحان الله ولې دې ټول یو تبان کې چې نه وې څنګه پته نه ودا نه کې نشانه به بیان کړی او حدیث الفاظ پر شیخان باندې شیخین باندې رد کوي کنه کوي او به ټول شيوخ باندې رد کوي کنه کوي باقي پاتې شروع څخه حدیث کرا فی خمس لا يعلمهن الا الله فی خمس لا حدیث اخر جمله لا يعلمهن کنه په څه شي دا ذاتی ده کنه په خپل په څوک نه پیږي فی خمس لا يعلمهن الا الله نه د ذاتی دا خدای په دا ورکو نه بغیر د څوک نه پیږي اب ان شاء الله په صورت لقمان په اخر کې دا خبره فیصله کوي ان شاء الله کله ګوره طالبانو نه د ذاتی دا کابل هم په څه بیا غوښتل ګوره چې ایمان هم تازه شي کابلی به څنګه خبرې کړي او به د پښتو کابلی به کوم خیانت کړي اردو والا مو ګوره تفسیر عثماني دا مو ګوره خبره کړي دا نه ترګه ولک خیانت به کړي دا خیانت به تاسو خو خیانت دې ټکی کې د څه کړي خیانت دې کړي خو دې کې دا مترجم وغیرہ کار کړه دې چې ترجمه کوي کنه بیا به زه خپل درې وړه کوي ته څه په چله کړم او چاندې به غیر قانوني چولې شي نو طالبان څنګه کړي دا چې اوسه چې خدای په حسن المعام دې چانه نور کوي دا ترجمه غلطه ده نه هغه کوم ترجمه غلطه ده چې خدای په سایل د قیامت څخه چاله نور کړي دا خو ته پاسه د لکه جنگ دی نو غواړي غیر اخلي دې نه بګړو په څه جنگ دی کوم دی دا جنگي ظالمان دي کوم دی تباہ برباد بیا اختر کې وسړي چې کوم شاګرد هغه ورو نه هغه څه وای هغه څه نه باندې ښه شاګرد باندې چوري چې کوم هغه لکه بونډه نو پردې دبلې هوا لکه بوله تړلې و او دا باندې ښه جادو نه مالو دا ګولنه په چوري جنا کله خو خاصه د قرباني چې کوم شاعر الله تعظیم کړي خو ته جرا اشار مالې ته کته لکه بوله بل هوا تړلې و دا څه باندې دا بل کنه په پاسه لکه په وجوه پاسه استعمال خدي تباہ برباد بیا دا په کینی او حسد او زړه راغستې کته ګوره طالبانو کول ویل ما حجبا او نبئکم ایذ خبر درنکم تاسو به خیر من ذالکم پر بهتر سیدینا چې تاسو تیر للذین اتقوا ذا کسان لپاره چې تقوا کړی دا عند ربهم بني ذرب دی باندې جناتون روي تجری چې بهيږي ومن تحت حل انهار لا داغنا سونه ورونم سورۃ محمد 13 نمبر آیات ګن خالدین فیها سورۃ محمد 23 سپارہ آیت نمبر 15 کې تفصیل ده سلو نه وازواج او بیبیان به مطهره خیفا کې پیدا کړی شوی پاکي کړی شوی ترجمه غلطه طالبانو هم لکه چې پاکي کړی شوی سمانه چې مخکې کنه خیفا کې کړی صفا کړی په صابون باندې شامپو باندې انځري نه هغه دې څنګه دی کوم نه سمانه کې مطهره پاکي پیدا کړی شوی ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا دغه غټه پیدا کړی خلل له اصحاب الیمین خو به دغه مقربین وګراول اول جماعت کا اول صف دا به دریم سب بیا د شمالیانو ده په شمالیان غر کې کته ګوره طالبانو هغه کافران دي شمالیان چې مکذبین اما امکان المکذبین دوالین دغه شمالیان چې په کیسه دا څه عمل نه ملایږي ورته ورضوان من الله رضا من الله جل جلاله روي دا وړه رمضان کې الله جل جلاله خپل دیدار بلا کېب دې کوم دې مومنان ته ورکړي چې کوم دې سلام واچي بیا سلام وایي کنه شیخ سلام قولا من رب الرحیم واستغفر وعلي کنه وایي چې څنګه ټول دې موږ راکړي دي کنه دې نه باندې څه خو نشته کوم ځکه چې لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد کوم ده وایي غلرین هغه نعمت در کوم چې کوم ده هغه دا چې زماره زمري تاسو لپاره شوه به تاسو چره هم خپانه شمه نو یو دیدار الله جل جلاله خدای باندې مونږ ته نصیب کی معتذر دې خدای محروم کی ځکه هغه خدای په روزه چې کنه محل روان دي چې کوم لا تو دې ګل ابصار کې دا شرکت ګرو صدا خبر راځي تاسو به کېږي شي ویلیا هم نه ویلي کنه شرکت ګل پیسې لري زه به تاسو کورا په اوس غواړم چې تاسو شابه او تعویل د قران کې کنه هغه د خدای دیدار محل له چې محل خدای دې ته نه کوي کنه موږ چې محل نه ممکن دی چې کوم دی او خامخا به چې کوم دی وجوه یوم اذن ناظره الى ربها ناظره قران اثبات کوي ته محل کافر څه وایي تاسو کې ودونه نه دی ورته تاسو به ټول شرکت کې څه د کوپر فتوا ورېدلې ده دا شر دی کنه اخر کې مسلمانان دی وایم شرع قاعده او چې کوم دی اخر کې یو د مسلمانانو ورته نه ته وسه وایي زما په خله ورته وایي چې ته فتوا شامي باندې ورته وایي کولی قرآن سے ستو کے دا حوالے بدلان نوٹ کے کنم
حواله بزن واخلې پرې ستو کې چې کم یو ګورې دې دوله باب خو باب رؤیت الله صاحب چې کوم د خواهش کې قربانم بجې الله جل جلاله دیدار کو کنه بکو صحابه واقعي ته ګوره هغه تاسو بچې دا نور د تخکاری څومره د تخکاری څه شک شوبه پکې نه په سره کې د صلی الله علیه وسلم څومره تاسو تخکاری مله شک شوبه تاسو پکې نشي کېدای چې حواس ټیک وي دا رنګ الله جل جلاله تاسو رؤیت چې کوم نه کوي بلا شک بلا ريب چې کوم نه کوي و څه فکر یو خر مو تر پاسې د خدای په لیدل دې محل وي مسلمان جو کافر وزن اعمال هم نه باطل ده قرآن کې راغلي کنه والوزن معتزلي خرج وي دا زوزن اعمال نشته نه منم دي دا څه پوښي خبرې ځکه چې وزن اعمال به اعمال خو اراضي ولا اراضي لا تبقى زمانه دلیل بدلی وي کنه فاسد څه کوم لہذا وزن اعمال نشته بل لا چې وزن خو ځای الګي زید پته نه خدای په تو پته نه لہذا راځي چټي خبرې کافر شو که مسلمان شو د بخاری په اخر کې حدیث راغلی والوزن وندع الموازين الحق دین دی او هغه انکار کوي او ته ته چې مسلمان دی مؤمن دی نو مؤمن چاته چې ټول قرآن باندې صراط حق دی کنه دی قرآن کې راغلی حدیث راغلی و صراط حق متن جګم ادا کارو صراط نشته وي ځکه نشته ځکه کتابونه کې راځي دا پولیس صراط په اختنا نه لري او د ته نه دی وي د وبونه باندې رمي دا خو تعذيب دی چې کوم دا خو تکلیف مال او تاق دا تکلیف مال او تاق محل چې کوم نه هغه صراط نشته سلمان څه ته ویل ته وي دا زمون حال له شیخانو دا څنګه نو وسګي له وکړو یوازې دا غنډه چې کوم ده هغه شیخان چې بد ورته نه کافر او نه مسلمانان دي زمانه شرقای دوی چې ونه سره دا ورسم تا د کوم ده وګو پای جدا کما چې کوم خلکو په پای توبه چولې هغه په نه دا وګړه جدا کم دا په پدر راولې سره سو پاس کوي خبره به هواي کې نه وي قران حديث وي با وجوه پاتې دا به کې نه وي قواعد وي بس خدای په دې زموږ اخر صفه کې ظالمانو نبله شروع کې چې کله ما به شرقای راشي چې لاړه ته دې دعاګانې وکړه دې کې یې تاسو عقیده جوړه چې عقیده څه دی کې حدیثونه چاته ویل کې کافر چاته ویل کې دا خو شي بوسه کې وګوري سوټیان دا وایي ایله سوټیان وته وایي په موږ باندې رحم وکړي سوټه دا وایي سوټیان دا وایي خدای په دې موږ حال باندې رحم وکړي بس خبره مګر خدای په دې موږ ټول باندې رحم وکړي دا ورو کوم مسلمان کافرونه پیژنو اهل سنت عقیده موږ نه پیژنو اهل جنہ اهل نار كلهم في النار وانا بيجنو مسلماني دیتے ہوئے لیکي طالبانو بعد خبر دا چې غب کې خبر راشي د المجالس منافقت باندې کوي دا بس یو خبره وګړه لا بګي هم کله ګوره طالبانو خو په زمګه د منافقت نو ساتي المجالس بالامانه حضور سم فرمایي د مشکات حدیث کله ګوره طالبانو کوم ته ورسېرم مطهره خیر پاکي ځکه نو کته ترجمه کې خیر پاکي کړه شی خو دروغ دی ویل کنه ورضوان من الله او رضا من الله جل جلاله طرف دی خیر پاکي زمون ناراضي شي والله بصير بالعباد الله جل جلاله بصير دې په بندگانو باندې الذين كسم يقولون شري و ربنا رب زمونږه اننا آمنا بشکم یقین کړه مکه درشوي کنه یؤمنون بما انزل اليك فغفر لنا اجتماعی دعا ده که انفرادی دعا ده فغفر لنا فزمون ده بخنه و چه ذنوبنا زمون ده گناهون وقنا عذاب النار من ده عذاب ده نو ساتي خوی من ټولو ساتي الصابرین صبر کون کی نوڑای کا مجھے صبر کا ہوگا ترہنے لگ صبر کا تکلیف راشی صبر کا ہوگا والصادقین رشتہ وین دروغ ما وایگا چنیا میں مڑا نه نه ما دروغ وایگا دروغ ما وایگا وعده لته والقانتین جزی کون کی مسلمه کا جزی کا ہوگا والمنفقین خیرات هم کوي ګوره ځان له شوم نه جوړای کنه کله کله خیرات هم کوي والمستغفرین بالاسحار او استغفار وینکي په اسحار کله کله تهجد مکو چې په مکه شي کوله خدای به ټول ځای تهجد گزار نبی رسول فرمایي تهجد کوي دا صالحین طریقه ده الحمدلله ما په عمل کړه خدای په دوام را نصیب کړي خدای په موږ ټول ځای کوم دې د دې مستاق جوړ شاید الله گواہی کوي الله جل جلاله انه شان خبر لا اله الا الله الا هو مدغیو ذات والملائکه پرېسوم گواہی کړي او اولو العلم او خواندان علم هم گواہی کړي قائم بالقسط هر واحد قائم دې په انصاف طالبانو دې ترجمه ته خیال کوي وي کون رسول علیکم شهید دا خبره من کړي و تاسو گواہی کوي خدای دې دې
نه حضور سم کتلې ده اجازه ته بلا کې سره تاسو کتلې دي نو په سبا باندې کوي ورته علم الیقین باندې ورکړي علم الیقین ځکه چې خبره مخبر صادق سمون ده سيزونه راځي دي علم الیقین زم په حواسو کې شک تردد کېدې شي غلطي راځي شي کله شاګل کتلې وي تورګل مې کتلې کنه غلطي راځي شي کنه او پدې کې جام دې شک تردد او نشرات ایمان دې کنه دار بدر په علم الیقین باندې نو د قیامت پر ورځ موږ گواہی ورکوو په سمانه وکړو او حضور سم ورک په سمانه وکړي هغه جدا علم دې مشاهده عین الیقین دې زموږ علم الیقین دې د منلو په ځای باندې ورته اعتراضونه کوي بدبختان نو تاسو اعتراضونه چې کوم نوټس کراولې به موټور جواب وته تیار ساتي لا اله الا الله الا هو مدغي والله جل جلاله العزيز شغاله بدن حکیم حکمت والے ہر کار کر الله جل جلاله حکمت نوی ان الدين بشک دین عند الله الاسلام الله جل جو پنځبان اسلام دے ومختلف الذين اختلاف نو کړه کسانو او کتاب چاوي د کتاب ورکړه شوی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس هغه چاوي ته علم راغره دا ولې دي دا اختلافات کول دا یم بیان حسد راغسته او بدن راغسته د بدن د وجه اختلافات شروع کړو بدنی اختلاف کار خرابای حسدی اختلاف کار خرابای خو بعد منګه اخلاص نصیب کی ومن يكفر بآيات الله چاچه انکار وکړ الله جل جلاله د آیاتنا فإن الله سريع الحساب بشک الله جل یوزر حساب ولده پته به ولده فإن حاجوک کجبی تاسو بحثو کې فقل وما حبا اسلم تما ځانتا کې دار کړه وچی خپل مخل الله طالبانو ذکر د جز مراد کول لګا نه خدا اشرف العذاب ذکر کو و ما تبن او ها چې زما اتباع کړی دا نو هغه الله جل جلاله تسلیم دی وقل وما حبيب للذين كسان دعوت الكتاب چې هغه د کتاب ورکړی شوی ور امیین امیان چې کوم عرب دي نغه ته وای اسلم ته تاسو د خپل ځان تسلیم کړه الله جل جلاله حکم دا فإن اسلموا کچره دي چې تسلیم شو چې کوم دې ځان تابعدار فقد اهتدوا نو پتا سدي هدایت بیا مونږ مقصد ته ورسو وان تولوا کچره دي مخو ګرځولو فإنما خبر دا بلنه عليك البلاغ پتا ولې سدي رسول بیا مخه ولا تسالو عن اصحاب غریوان دلا څه جوړ بیان څه چغاړه اوس دین ټول دې کې عام شوی دی هغه خبيسان امریکایان يهوديان نصرانان زمونږ چې کوم مذهبي کتابونه اصولي فروع ټول وسوسه دي د څه غټه کفاره ساتل چې حیران شي حیران شي کتابونه دا څه زمونږ کتابونه مسلاله چې مګو پر صاحب دی خو غریبي د جنت کتابونه دا شعر دا څه پوهه شي حیران شي ور والله بصير بالعباد الله جل جلاله لذكر بخل بندگانو باندې ان الذين كفروا يكفرون كفر کوي انکار کوي بیاات الله جل جلاله آیاتنا ويقتلون النبيين دي قتل کوي انبیاء علیهم السلام بغیر حق پناه کبانه ويقتلون الذين او قتل کوي یا کسان یامرون بالقسط چې امر کوي په انصاف سمن الناس خلقنا خلق دې کوم دې دا بني اسرائیل امر بالمعروف بوله مشهدان کول انبیاء علیهم السلام به مشهدان کول فبشرهم دیدا زیر ورکا پسبانی بی عذاب نلیم بعذاب در ورکون کو سرا طالبانو دے دینا جگنے پا اشارت النص دا خبر ثابتی گی چھ دی امر بالمعروف کاؤ تیخشو متون سکاؤ نحن المنکر هم کاؤ جو کم دے نحن المنکر هم کاؤ سورة مائدہ کے دا کبانو کی سر روانو دا امر بالمعروف هم کاؤ نحن المنکر هم کاؤ خیلم شو پدے پوش ریوانډیان وای دا عمر څخه بهتر دی چې امر بالمعروف کې تیر شو متونه امر بالمعروف نه کاو دا به سره ګرځي هغه به سره نه ګرځي ځکه دا امت بهتر امت دی او دې ته کوم خیر امت ځکه به خطاب ځکه ورته شوی وجه سبا موږ ورته تاسو بهتر امت دی ټول بهتر امت دی وجه سره چې دې به سره ګرځي دعوت کوي هغه دعوت نه کاو هغه چې کوم امر بالمعروف نهي منکر نه کاو تبلیغ نه کاو دې کوي آیت انکار را کرانه نور ما شاء الله تاسو مو کې نه وایي کته څنګه ده مبتیان یو خو دې مسو د رښتیا مبتیان ته درو مبتیان نه ګورې ښه فبشرهم بعذاب الیم اولئک الذین لا کسان حبطت اعمالهم جزاء شی اعمال لا فی الدنيا په دنیا کې ولا آخرت آخرت دنیا برباد آخرت برباد وما لهم نبی غیر پر من ناصر سو مدد کون کی باقی دنیا دغه پر اخی کې خبر نه ده دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر الم تر ایتان کذ زما حزب الى الذین خبثوا مليانتا یهود مليان او تو نصیبا چور کښه ده حصہ مې کتاب د کتاب نام د کتاب علم هغه د ورکړ شو یدعون دیرا بدل شویرا کتاب الله د الله جل جلاله کتاب تم صدا بار لی حکومت چې په سلو کې دا کتاب بیانوم لري تر مته مجاز عقلی ثم يتولى بيعقد فريق يعدل منهم درين وهم موردون دي راس کوونکی
د دې غټ حمیر طالبانو ابن ثوریا او عبد الله بن ثوریا او د يهود عالمو خبر کې اوسه دا غټه خېټه کړو په دې وهلي بجلیګرو سم نو دې کې یو اشراف کسان لګي چې کوم محسنین شادي شوه او انتقاد خطانه نو علی غیر هدی کړو نغي په حکم نشو لګول درباري مليانو حکم نشو لګول سبانه مانی ولا قتل چې کوم نو بیا زل د کسان راولېګل نو به سم کې دې شي دې په شد کې گزارې والا حکم وی چې کوم نه نو وتویلو ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تعطوه فاحذروا کله چې پاتره ده نو به ته ځان وساتئ بدبخت ظالمان اگر راځي کوم د استفتاء د نبی اسلام مبارک نو غلام مفتی بویا کله څنګه دا شیخ نو دا مفتی دی هغه وایي چې موږ زموږ په کتاب کې خدا غرجم دی چې الشیخ و شیخ په اجازه نه یا فرجموهما نو زموږ کتاب کې خدا مسله نشته زموږ کتاب کې نبی اسلام مبارک ته چې ان شاء الله تاسو کتاب کې هم تاسو شي دغه د خدای کتاب دی کنه حضور صلی الله علیه وسلم ان شاء الله تاسو کتاب کې هم تاسو داګر او دا میدان تاسو کې کوم غټ مولا دی وای دا شیخ صاحب او شیخ ځان سره راوړل کتاب ځان سره راوړل شیخ صاحب راغی چې شیخ صاحب خدای ته کته چې دا خو نه پیږي کنه خر دی کنه دا شیخ صاحب چې حضور صلی الله علیه وسلم راشه چلو وسو کې 49 کروڑ بتا به ته مته چې برابر لفظ حذف کوم لاندې به ترجمه کړل چې 49 کروڑ 100 ورکړه چې 49 سے ګورو راکاته 49 کروڑ هو گیا کنه او خبر نه چې دا څوک دی هغه دا ګورګي شاګردان څوک دي شاګردان ناسو عبد الله بن سلام د شاګردو هغه د يهودو کتابونه ټول په یادو زوج کې هغه عالم او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم په مخ باندې ماین شو پوه شو هغه سمات مولا راوس مولا دغه بسم الله تاسو د تورات فتلوا کولاوي د شرع دا 49 کروڑ چې کوم پیغنا او من غزا ټکه دي حذف کړي نو دم دا دې موږ ټکه دي دا ګو سلا څه کې خو شې شری وکم او وړاندې سره عبارت وي امي سره پتا و نشته چې کوم د شاګرد ساتل نو د شاګرد هم ناسو نو وې نو پته لګي کنه خو بس حیا دا ونه زنه شاګرد نو وي قربان وي غلا وکلا وي کتاب کې غلا وکلا وي سبحان الله غلا وکلا پکې نو غلا په خوري په وګڼل دا خو الله ته پوښتنه چې تاسو دغه ومن غزا بنفسي حدیث تاسو ذکرې د مشکات حوالو کې شته ابن ماجه حوالو د حدیث ته راوړ وی ګورې بیا پتا ته پته لري چې دا اغلا کړي دی رساله کې پوسټر کې اغلا کړي چې تا کتل نه بیا به دې پته نه لګي چې کوم دی بڑا به دې نه مانټه بخوري په نامه د سوات مانټو باندې پته نه لګي کنه لاغو دا حدیث وګورې او دا ضرب چې ورکه د ابو داود په حدیث کې ابو داود حدیث ته ابو داود په حوالو نو دا غوړه په تاسو ماشاءالله کتلی بس په سره باندې تاسو پته لري چې هاذا غلم کبیر کړه نو قربان غلا وګړه نو دې خاصه د الله تعالی پورته کړي ما دا راګه ته عبارت خلک دته وایي چې عبارت شروع کټه کې بګرا راځي ښکارې په کې لیکلي چې کوم دی ابو داود کې راغلي فاذا آیت الرجم تلوه فاذا آیت الرجم فيها تلوه سم ظاهره د ښکارا لیکلي او بس دا څه دی شیخ صاحب تم دې راوچوي روان شو چې کوم دی نو ټینګ شوی کې نه باز کو چې کوم شیخ صاحب تم دی واچ تخر کې کتاب سې روان شو چې کوم غوسه شو شیان غوسه شو پکاته چې شیخ نه راوړي شیخ نه راوړي هغه په چې غوسه دې شیخ بیا دې یو کلوي په دې تا کار کړ سره شیخ ته چې کوم دی خدای کتاب کې درو وای نو بیا خیر ته طالبانو دام شیخ دې کنه دا دې کې درویش والا حضور اسلام بارک خدای په صبر فرمایي وای ما اتاکم الرسول وما نهاكم عنه چې خدای په دې ماګین سره منګې نه حضور زم کو چې خصيات نه کوي کنه حدیث کې راغلي او شیخ په دور کې جایز دي چې کوم نه نو څو به خطا کې نه خو دې خوشاله کېږي حسن جان شیخ صاحب حسن جان شیخ دا بعض مولان په شګه به راځي خاورې به راځي یحیی مولوی صاحب دې نو استاد خدای دې درانو کې چې پوسټ طبيعت والا استاد دې د اختلافي مسلو کې جنگ جګړه کې بیخي کار پکې نه لګي چې سره چې بس نظر کوي څنګه دله چا پتورا وړو دې هدايت بار ویل کنه سمې ده خو خیسه دې هم له خدای اور کړي خدای دې زنده باد لري پیا دې هدايت دادا چا ولا پتورا وړي جما مکان غسل دې کم دې سامان می خرج کړي په 8 لک روپۍ باندې خرج باندې نیټه باندې هغه سړي دا سامان څوک وسنه اخلي سامان دې څوک نالي او دې واپس په 14 یا په 15 باندې په کومه به واپس غسته شمه بل څه کې نه دي کزه ته په 8 خلکه په 15 یا 16 یا 14 باندې واپس دی واخره پیسې نه دي نه بچي ښه پیسې کې شوی نه دي یحیی مولوی چودې چې دا اوس ناروا دي حدیثاً به کې څه ویل دي کنزم لیکلي تاسو ما دا عبارت خو دې او کنزوار او هدايه کوم داش ناګه چې واغه څه کوم ده لال دې کوم ده
نو بل ځای کې پروګرام دی کسانو کړو د شیخ صاحب راوسته سنجار شیخ صاحب راوسته او صاحبانو تقسیم ته کړی نو دغه رذیل مستفتی چې کوم د یحیی مولوی صاحب نه نورم د دې چې کوم متقلین ناس چې دغه رذیل د یحیی مولوی صاحب په مخ کې د شیخ صاحب نه تاسو کولای دي مسله وای باطل له هرڅه په قرض باندې پیسې نه دي کې شي غیر بل څوک نه رضی بازار داخله نو دا غستېشم نه پروا نه کوي کاروبار دی کنه وای پروا نه کوي کاروبار دی کنه یحیی مولوی صاحب وای ما دا سپیره وکړه وای چې کوم سپیره مستفتی وګم ما ته وکړه چې ته خبر د جمعات مولا یو تاسو په تور کړو ما به خپل سم نه لکه چې طبيعت هم دغه څه دی کنه ما ارمان د کاش کې بده دی انا صاحب موجود نو جامع میں درته استلی وای چې کوم مولیان به غیرت خپل غلی شو شیخ صاحب رسخت هو گیا چې شیخ صاحب رسخت شنو د مولیان سره یاره شیخ صاحب صحوا شوی شیخ صاحب صحوا شو نو خدای په دغه صحوا ولا باندې رحم وکړي شیخ صاحب صحوا شو هلکه هغه حرام او حلال ورته وي او دا صحوا ده فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا مشکات شریف اول نمبر جلد بخاری مسلم اول جلد کم ما انا صاحب نو بدا وخت در کوره پر مله غلا ولا وجه کم چې بیا راغله نه وجه کم یو ځل چې راغله سو حکومتي پروګرام وجه مې دیم په راغله او چې صاحب هم په راغله دنا چې شي پکې والے چې صاحب راغله په خو وره مولانا صاحب چې په توټه کې کوی کنه پي akan ganteng ne rawacho lad rostat مردان کې پروګرامو دي سربندې چې کوم دی نو د خردا خبره ولې دا هو په کې چاره وسته وي هو په کې چاره وسته دا خپل نه دا په کې چاره وسته وسیم مولوی سے پکور کې دا خبره اوریدم کتابونه راوسته په روان شو په دې وخت د چې کوم تقریر ختم شراکت شو وای مولانا صاحب دارانم باس کو په هو باندې مناظره کوي چې ملت کې نه چې کوم دی صرف سپلای مې چې کوم دی واغه چې وخت خپل دې پر دې کې چې کوم کتاب وټاپ ګیره ولا کو فرق واشه چې کوم ما یې مولوی صاحب مې ارمان دې دا او کې زنا سره دا په تماشا کړو خو زنه ومنو تا جیبه سړی بده څه خلکو باندې پردې راځي چې کوم ده خیر دی واه کته ګوره طالبانو ایو څه کو برای شو حضور اسلام ته حرام دی او ته حلال وته پرده به راشه نو خیانت ده کنز به ورته خیر عالمگیری به ورته خیر شانی به ورته خیر فتاوا ده پښتو به ورته خیر حدودی به ورته خیر چې دې نه کړی چې ناروا دي خو څه خدای پاک رحم وکړي موږ باندې شیخان دی بس کته ګوره طالبانو مزل وکړ دې کم دې دا ورسه دغه بدبختان مليان تندې راوچو شاګردان په سر اړ کله ونار دې جوړ شو جوړ نه شو لالګه دا درو ول چې کوم خیانت کول حضور اسلام کې بیان نو بشک دې قالو دې بس ول دروغ ویل لن تمسن النار هرگز زمون نه مسکه اور الا ایام معدودات مگر یو سورې شمار کړی شي چې دا مخه درشه ولا کېږي یو چې دا بس وغرهم دو کړه دې لرا کې دې نیم دې بدین کې ما کانو یفترون هغه چې کوم دې افتراګان کول لري ونده چې دومره مستی خځو بشیر روان کړي روان تر سي ټول پاتې دا ولې دا دې افتراګانو دو کړه چې کوم دې اوله چې بارکه درشوي تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین فكيف سرنگی به حال الذي اذا وك جمعناهم جمع دي جمع كل يوم اور لا ريب فيه شرعي پرادلو کې شک نه او فیت او پورا ورکل شي كل نفس هر یو نفس ما جزاء هوا کسبت شریک سر کړه وهم لا یظلمون بری باندې بظلم نشي کوله قل اللهم توزما اي الله جل جلاله واسر کې الله ورحم مالک الملک بادشاہ مالک د بادشاہ تو تل ملک ته ورګي بادشاہ مندشا چاته چې اراده وشي وطن ذل ملک ته اخر بادشاہي من دا اچانک د شاو دې استایراده وشي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وتعز من تشاء عزت ورګي چاته چې اراده وشي وتذل ذلت ورګي من تشاء چاته چې استایراده وشي بيدک الخير ستا په یده بلا کې خیر ده شر به ګوره طالبان نشته الله جل جلاله په نسبت هر یو کار سره خیر ده شر به نشته ځکه چې الله جل جلاله سکه هغه فعل الحکیم لا يحلو دا شر په نسبت د چا سره بندگانو سره نه ګوره باقي خالق كل شيء جګم نه غبیا الله تعالی خالق د هر شي نه اجمال له كل من عند الله اجمال له والقدر خير وشر اجمال له جګم نه خدای پته چې نسبت کې ټول خیر ځکه چې فعل الحکیم لا هذا شرط بندگانو په زمانه خدای په خالق مقدر ده هغه اجمال له تفسیر کې به خو نسبت کې د بد نسبت الله تعالی نه کې ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك رسل روان ده
مخکې تر شوی دی په دغه کې په سورت فاتحه شریف کې انک بشکتا علی کل شیء قدیر، په هر ممکن شی باندې قدرت لرونکی. قدرت اراده د الله جل جلاله صرف ممکن سره تعلق ساتي. شرقات بیا ګوره، نبراس بیا ګوره، حواله جات مالک دي. تولج الليل في النهار، تر نباس شپه په ورځ کې، شپه کې نه نباس ورځ پر راغټي کنه. او تولج النهار نه نباس ورځ په الليل پشپه کې شپه پر راغټي. وتخرج الحي تر او باسه ژوندې مې المیت دا میت نه هغه وړه چرګوړې تر او باسه. وتخرج المیت تر او باسه میت مې الحي چرګ ژوندې دو هغه تر او باسه. وترزق من يشاء رزق ورکه چاته چې من ته شاه جستا اراده وشي بغیر تاسو ته ما مخکې لیکلي کنه. خیالم شو د مسیباره کې تر شوی دی دغه نمبر په زر زر راولي کې څه نه نه پرې دا دا د مسیباره تر راولي کنه د لیکل شوی سره یو ولي کې اراړو په خپل باخله راځي د مسیباره کې تر شو هي دغه نمبر په ولي کې بس بیا به مخله دغه ټول راځي بس دې مسیباره کې کوم تر شوی به موږ لیکل کړو. آیت نمبر صرف 212 دی 200 والا کې خو دا نمبر دې سبانه 212 وره چې دا غته کنه بس په دې باندې صرف 212 یا ساده یاد دې باندې 212 لیکي 212 چراله په دې باندې بار کې بقره 212 بس ا چراله مخله بټوله حواله راځي بس لکه د کمپیوټر نمبر چې وه بقره 212 بس دا یاد ساتي. بقره څو نمبر ده 212 مخکې ویسلی کو د خیره ساده درې مګډه روان دي سبلې کو بقره 212 ته لیکي بس هدا لیکل شوی دی د بندگانو په نسبت باندې حال دمون را دا او د نحل آیت لیکل دي سورۃ ابراهیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين الذين مؤمنان کافران زرام اولیاء دوست په دوستۍ سره دوستي وسنه کوي من دون المؤمنین ما سوا د مؤمن